شل کاله زما نه هره قبوله ده خو زما غلط اراده نه قبوله که ما ته دغه نیک وایي چې د کور نه زه خیمه به ښخه کړم خو غلط لاس په بوجت نه کړم ما د غریبۍ زندګي تېره کړه شکر د الحمدلله زما یوې خورم چې ته غلط اراده نه کړې. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی دی او د هغې نه علاوه خپل هغه کتونکو ته چې الله سره تجارت کوي دغه بېوسه خلکه وړاندې کوو. ګرانو کتونکو دا زما څنګ کې ولاړې 3 خویندې دي. په 3 خویندو کې دام کونډه ده د دیم یو بچی دی د دیم یو بچی دی دغه پیغله ده یو وروره دی د ګردو بیمار دی په کټ پروت دی مرګیال دی نه مور شته نه پلار شته خو چې خیرات زکات ورکه ډېره ښه ده خو ورې نه که نخرې پې تېرېږي ښه عزتداره خلکه. بله مهمه خبره دا ده چې چا ورله 15 مرلې ځای پرې ورکړی دی الله پاک ته هغه له ډېر قدر ورکړي او د دې اجر ورکړي. اوس چې په کوم کور کې اوسېږي د هغې ته نه 2500 روپۍ تنخوا غوښتله ماخانه کرایه اوس یې 3000 کړه ورته د دوی وس کې نشته ورته وایي کور راته خالي که. دوی دې له راغلي دي چې مونږ چېرته لاړ شو مونږ له د کور بندوبست وکړه. الحمدلله زمونږ چې کومې کوارټرې دي زمونږ ورته ویړیا دي خو ما مجبوره کړل چې راځه ویډیو وکړو او دې خلکو ته وړاندې کړو. نو ګرانو کتونکو په دې باندې به د دوی نمبر بې ځایه تنګویم خو څوک ورسره مدد کوي. یو دغه کور باندې بنیاد یوه کمره راله جوړه خو بس بل ضرور دا بیماري او بل د دیم یو بچی دی او د دیم دی او د دیم دی. ستاسو څه ژوند دی؟ بس دغه پردو کوڅو ته هم کاته دي که چاره کو خورو که چاره نه کو بس بېغمه خپل کور ته راشو سملو سهار ځو ماښام راځو له شلو پسې ګرځو او سوا د الله نه موږ څوک هم نشته دی. نو زه چې دغه کمره یو کمره راله جوړه کړي یا را سره لږ امداد وکړي چې څه د وسه کېږي. ستا یو زوی دی؟ زما یو زوی دی. او 15 کاله تا وي چې ما کونتون وکړو؟ 15 کاله ما کونتون وکړو د 15 میاشتو راته پاتې او اوس ماشاءالله دا 2 کالو دی. په سبق وی که نه؟ سبق هم پې وایم سکول هم پې وایم ما سرکاري یو کلني. دلته څو کاله مخکې راغلی یې؟ دلته م یاره یو 8 کاله کېږي. نو بیا ولې نه راتلې؟ نو بس مونږ ویل زه خیر دی الله به رحم وکړي الله به رحم وکړي الله به خپله دره راکړي خو بس ډېر مجبوره شو نو ځکه ستا د ایزي له مونږ رالو. دا ځای دله چاپري درکړی؟ دا ځای راله چاپري راکړی دی خو هغه وایي چې اوس زمونږ هم دونه وس نشته ورسه ګران دي نو در مې کودله او اوس د آبادۍ ځان له په خپله خیر دی یو کمره پکې جوړه کړي. ما سره اوس د روپۍ درک نه لګي زه کمره پسه جوړه کړم او دغه کسان ځي راځي دا کور راته خالي کړي او کور راته خالي کړي اوس یې راله میاشت ټیم راکړی دی. په دې میاشت کې که ما کور پیدا کړو خو ښه ده که پیدا مې نه کوم دغه کور کې به ناست یم ځکه چې زما کومه لار ده سړي خو زمونږ نشته چې کور ګوري یا منډه تړله ښځې به څه وکړي. دارور دی په څه پوزیشن کې دی؟ به دارو غریب خو بس کور کې پروت وي بس هغه خو به پنیش حساب دی د هغه نه خو زمونږ تمه لنډه ده ځکه چې هغه ډاکټرانو مونږ ته ویلي چې به دې ختم دی. نو هغه خبره کېږي زوم هم د کوره لور هم د کوره بس هغه خو د له ځای درکړه دواګانې ورته کوې که نه؟ به هغوی ته خو دوا کوې که نه؟ هغوی ته خو خود دوا کوو او ځکه چې د خدای خواب هغوی ورسره الله دې خوشحاله کړي الله دې ولې ډېر عمر او ډېر ژوند ورکړي. مونږ سره ښې ښه کړي بد ښې را سره نه دي کړي او بس اوس د آبادۍ دپاره چې اوس دونه الله مهربانه شي چې یو کمره نیمه راله اخوا دېخوا هسې جوړه کړي. او 3 واړه خویندې بس یو کور کې؟ 3 واړه خویندې په یو کور کې. نو جون ولې نه جوړوې؟ نو جون بس زمونږ مور او پلار خوشحالي نه کړي نو اول ګورم ما زه واده شوم زما خاوند داسې کار وکړو بیا دا بلې داسې کار وکړو نو بس دې نه مونږ ویل بس ته په نوس ووتم ته وبشه بل خاوند به ونه کړو. مور پلار نشته؟ مور او پلار مې نشته به 3 خویندې وي. همدغه غریبۍ کې راغلوی شوې؟ همدغه غریبۍ کې مور او پلار نه واړه پاتې شوي. ستا مې یو لور ده که نه؟ زما یو دا څه معذوره نه؟ ونه معذوره دی د وینې کینسر دي ته وینې خېجو میاشت په میاشت بدن وینه سوځي. دې له دا کوم ځای نه پیدا کړې؟ دا بس دغه یو بل الله په نامه راکړي خپل کلي وطن ته لاړ شم بس لږ لږ خوا دېخوا خلک راکړي بس الله پاک هم پرې وخت تېر کړي. د دې خویندو دې ژوند ته څنګه ګورې؟ ته خو کور کې دا چې مزدوري خواري وکړي. بس زمونږ خو هېڅوک هم نشته زمونږ خو نه مور شته نه پلار شته د مور پلار نه واړه پاتې شته زما څه مونږ سره دونه امداد وکړه چې یوه کوټه راله جوړه کړې. ورور مې بیمار دی مونږ پردي خدمتونه کوو 3 واړه خویندې سهار ځو ماښام راځو ستا زما په کورونو کې کارونه کوو دونه زمونږ د تسلي څوک نشته چې مونږ له څوک تسلي راکړي.
مونږ له څوک تسلي راکړي پیغلې ستا هم دومره عمر نه دی بهر چې ځې خلک خو هم د رنګ رنګ مطالبې کوي ورنګ خبرې کوي خو بس زمونږ به بس ووایو بس هغه وخت دی دیکه والا ورکو ګنې څوک په څه باندې په غلط باندې اراده باندې څوک چې سهار ځو خلک وایي دا چېرته ځي چې سهار ځو خلک وایي دا چېرته ځي مونږ ورته وایو پردې کار کوو چاته وایو هسپتال کې یم چاته وایم کور کې کار کومه ټول ورځ خلک لګیا وي دا پلانکې هر ورځ چېرته ځي دا ډنګلې هر ورځ چېرته ځي خو بس مونږ پیغام غرض نه کوو مونږ وایو زه خیر دی چې پکې یو هم نه ده کړې تعلیم معلم کړی نه یو هم پکې نه دی کړی ها او چې بهر لاړ شي یا چاته لاس نیسي نه خو هم ډیمانډونه کوي نو بس هغه هم که یا څوک په څه راته وایي پلانکې پیسې واله راځه د ایزي ته ځو ډنګلې پیسې خو زه ورته وایم نه که له 100 روپۍ د الله د یارې راکوي راکوي ګنې شکر دی الحمدلله د غلطې مونږ نه یو که دا له 100 روپۍ راکوي بس هره به تېره کړو خو غلطه اراده مونږ کله هم نه ده کړې 20 کاله زما نه هره قبوله ده خو زما غلطه اراده نه قبوله که ما ته دغه نیک وایي چې د کور نه زه خیمه به ښخه کړم خو غلط لاس په بوجت نه کړم ما د غریبۍ زندګي تېره کړه شکر د الحمدلله زما یوې خور هم چې ته غلط اراده نه کړې ورځ تر قیامته هم غلط اراده ونه کړو مونږ د پښتنو مور پلار لور خویندې یو مونږ ډېر پښتانه خلک یو څه جولاګان نه یو خو دا خلک راته سپک نظر کوي چې غریبانان یو بېوسه یو نو ځکه مونږ خلکو ته سپک ورښکارو ګرانو کتونکو ډېر عزتدار خلکه پښتانه خلکه په خبره پوی خلکه د بېعزتۍ پیسې هم نه اخلي لکه دا وایي چې زه 8 کاله مخکې راغلی وم او په تا رش ډېر زیات و نو هغه ټیم چې سودا راکړه نو څنګه احساسات تي چې جامو کې نه ځایږېدم ښه خوشحاله یم ښه دوا مې درته کړې ده ټولو ته مې کړې ده او بیا وي تا باندې به رش زیات و نو به بیا نه راتلم یعنې د 13 روژه کې بله روژه کې او ستاسو خبره هغه د غټو روجو پیغور به تاسو کو نه دی خلکو ته پته لګي چې ماښام کې غټې روجې وي څونه مزه به کوي غریب سړي لپاره مړه نه هرم ښه ده خو چې الله صرف دونه راکوي راله چې دونه راکوي دا دی خلکو ته پته لګي بیا دغې بلې نه خوړلو سپوره هم قبوله ده چې خپل کور او بس دونه سره لږې ډېر لاس کې سوي چې د چا د خاندان او د دې دا لور چې کومه ده نو دا د کینسر مریضه ده خو دا چې هر رنګه کال برته راځي تنګول به هم کوي او څوک به سره دوکې هم کوي یو څوک به وایي چې زه پلانکې یم او هغه ډېر پیژنم دلته کې راشه یا به زه چک در کوم لکه داسې جعلي خلک هم راختي د دې خبرو به خیال ساتئ ښه خلک ډېر دي خو دا ګنده خلک په وړو کې د مالګې برابر دي نو دوی به دغه ښه دغه به خیال ساتي الله کامیاب کړه الله له ډېر عمر او ډېر ژوند درکړه الله د غمونو ساته ما سره لږ لږ امداد وسو کوي چې زه پې دا کور را جوړ کړم او یو کمره نه بنګله غواړم نه کو هغه غواړم چې چوکه پې واچوي یا لنټر نه لرګي دې پې واچوي برګې دې پې واچوي خو چې صرف ما سره لږ امداد وکړي بس په د دې به خیال ساتي څوک به وایي انعام دې روتېرې څوک به وایي زه هغه ډېر پېژنم وایي هغه له مې ډېر کارونه کړي مړه دې سر ترې ګورته و ما له کارونه وکړي زما کار دا دی چې دې غریبو سره مدد وکړي او دې غریب له څه ورکړي به دا کار دی ښه دوکې مه کوه دا ځان سره دا واله دې کې لوښي هم دي د ماشومانو له هم چې کوم دي نو کپړې وغیره دي او انشاءالله الله به خیر کړي نمبر پې د دوی د ایخ په نیغه ورسره رابطه وکړي او یوه کمره غواړي ښه بنګلې نه غواړي او دا آخرت کې دا 3 خویندې نه دي دا خپلې خویندې وګڼئ او د دوی د سر سایه جوړه شي ډېره مننه خوشحاله